عبدالحسیب رو بچه کلپینگ کوو تا دا په ټول سکول کې پوزیشن اخیستل وړوکې خبره نه وه. دا ځل سرټیفیکیټ اف ایکسلنس دا یو موږ ځکه پکې اچولی چې دا د موږ سره یادګار حسیب بھائی تاسو تکلیف درکوو سټیج نه څومه ډېره مننه. پسې د کپړو والا یو ماشوم دی عادل کبیر دا د روشي سټیج لا عادل کبیر دغه سر 3.5 والا یو جوړا مې کړ عادل کبیر. ډیره مننه قدرمان شه الله عزت وکا. مخکې سلسله بوزو د پروګرام سټیج له دروشي طاهر علي د 10th کلاس چې هغه د محفل کې اصول اتفاقیه موږ سره شریک کی طاهر علي کلاس 10. یہی کا نام یو ډاکټر لا یو مریض سړی راغلی و تقاول یې چې ډاکټر صاحب چې زه سترګې پټې کړم نو یار نه وینم چې ویښ وم چې بیا ویده کېږم نه او چې ویده وم بیا ویښېږم نه. ډاکټر صاحب ورته وویل چې هسې کور وکړه چې شپې غرمله سمله په خپله ډوډۍ شي. ویل چې یو کلي له مېلمه راغلو چې مېلمه راغله دغه مېلمه شپه راغله په کلي کې نو چې کوټې یې چا د لرګو ټاسو چالو کړه شور یې شروع کړو. دغه مېلمه قربانه وویل چې دا کوټو چا شور دی. قربا ورته وویل چې دا الله ذکر کوي خیر دی. قربا ورته مېلمه ورته وویل چې ذکر خیر دی خو چې په سجده پرې نه وځي. ویل چې یو ډاکټر له مریض راغلو چې مریض به تا راوړو ته ویل چې ډاکټر صاحب علاج مې وکړه نو یہ چې یو سودا ساړي بل ملګري لا ویل چې موږ د کلي خال ډېر کنجوسون دي. یو ملګري ورته ویل چې هغه څنګه یو سودا ساړي ورته ویل چې کله 14 اګست مو شواره نو موږ لا ګچان د قربونه غوخرونه لاګله. ویل چې یو مشوم سبزی والا لا بیره او سبزی والا لا ته ویل چې سبزی نه وړو خو خصوص سبزی روغانه په کړی به تا وړم. سبزی والا ته ویل چې دا نه خبره چې در یو بیوټي کالم سره وړم. ویل چې یو بنيري هوټل له ټلیفون وکړو هوټل والا له ویل چې څلور پروا کبو پر ولاګه او څلور ټیکاله هوټل والا ته کاوه چې چا پنه وای چې الله پنه ما ویل چې یو چرسي سره نسور خاطر شو. ویل چې په خوا غاز انګريز به لړو انګريز لا ورته چې نسور سشته هغه چې نه بیا ته ویل چې چارسي سشته ته کاوه چې نه بیا ته کاوه چې سریګټه سشته ته کاوه چې نه زه شراب څښې ویل چې نه ویل چې بیا څه قرآن والا چې کفر لا وته زر کلمه ویا. ویل چې ملکونو په ستا باندې یو شاټ وتړلی شو د انډیا او امریکا یو کاس و په دا کې یو پاکستانی هم و 15 منټه یې ویل چې 15 منټه کې به څومره شو دی مې خو نه خالو بوسي نو چا د اړې او چا درې سره او چا دوه سره وخت و د پاکستاني پکې په وخت و د پاکستان انډیا راغلی چې تو چا کړی چې زه خو سانډاله کې راولی و. ویل چې سړي ښځې له ټلیفون وکړو چې ښځې چېرته یې زه روان یم. ښځې ورته ویل چې بس پرې رامړه اوداس کوم ولمونځه له روانه یم. سړي ورته ښځه خو دې دروغ ویلو بازور کې روانه وه. سړي ورته ویل چې هغه ما کا ورسودن در پسې تصبیح مې سیټینګ یې کړې. ویل چې یو لیواني پلور مړ شو چې پلور یې مړ شو نو ګس لوس یې ته کاټ کړو چې ګس لوس یې ته کاټ کړو نو خلک یې ریون شو ته پښتنه یې وکړه. ویل چې دا رې څه وکړه ویل چې پلور مې عملنامه په خلوص مې ویل چې ښځه خو ونو شه ډېر ګرون و. ویل چې دا ښځه سپي وچیچله چې مړه شوه جنازې ټیم یې راغلو پر جنازه کې د سړي له بل سړی راغلو چې راسپی به راسې پټ غونډه کې مولا رونه کې هغه ورته ویل چې ته پې څه کوې مړه. ویل چې زه دغه خپلې ډان تانګ یم. بیا چې یو کنجوس خپل ملګري لا وویل چې مو یو داسې سړي مار باج کړلو
یک ملګري ورته وویل چې هغه رې څنګه باج کړلو ویل چې یو فقیر سړی مې سلګون ورکړلو خو مولا پته ولګېده چې دا به خوشحالۍ نه مړ شي نو سلګون مې ته بیا واپس واخیستو بیا چې هندو له چا وویل چې په تاسو باندې بیماری نه څله هندو ورته وویل چې کله په مسلمان سړي باندې غضب روشي نو داس ولکوي چې یا الله د توی قهر و غضب نه هندو وسوته نو دا هندو ورته کول چې بس دا تاسو ته وګونی دي موږ په حق کې قبول شوي دي یا یې کنه چې یو خار ډېر زیات نړېدو چا مولانا پښتنه وکړه چې مولا صاحب دا خار ډېر زیات نړېږي دا څه وجارو مولا ورته څه وویل چې دا به رمر و پلور ازار والی وي مخکې سلسله موجود یو څو انعاماتو انعام الله روشي والد اعجاز احمد 6B کلاس نوید هم روشي د سټیج لا دکسټ لا انعام الله والد اعجاز احمد 6B کلاس سیکنډ پوزیشن هولډر صدیق پرور لا فاسته چې هغه روشي و د انعام الله لا خپل نام ویل صدیق क्लिपिंग बताओ को ډیر مننه قدرمن شي نوید د سټیج لروشي ندی نوید صاحب نن د خوشحالۍ خبره دی موږ د پوره دام دو چې دغه والد صاحب هم د موږ سره په محفل کې شریک دی خپل بچو ما په لوس باندې دغلا نومر کو خپل بچو ما لا پاسته چې هغه روشي و د سټیج کې د موږ سره شرکت وکړي چې کله موږ دایره وخت یو خدای د موږ سره پرنسپل صاحب د پی ټی سی ممبرز هم دی او همیشه په د موږ سره په سکول کې وړه کړه ډیر لري خپل بچو ما نوید له خپل نومر کې نوید 8A کلاس ډیره مننه قدرمن شو ارڅما انعام الله 7th کلاس هغه د سټیج لروشي چې د اردو تقریر د موږ سره شریکي انعام الله 7th کلاس د اردو تقریر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس پروکار تقریب میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے ایک اچھا معلم اللہ کی عظیم نعمت جناب صدر معلمی کا پیشہ پیغمبری کا پیشہ ہے جس اسلامی معاشرے میں نہایت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان ہے کہ مجھے دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے اس پیشے کی اہمیت و افادیت کو مزید تقویت ملتی ہے حضرت علی نے فرمایا جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں چاہے وہ مجھے رکھ کے یا بازار میں فروخت کرے سکندر اعظم سے کسی نے والدین اور اساتذہ کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ میرے لیے میرا اساتذہ میرے لیے میرے والدین سے بڑھ کر ہے کیونکہ مجھے میرے والدین آسمان سے زمین پر لائے جبکہ میرا اساتذہ نے مجھے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا امام غزالی نے فرمایا استاد کی عزت اور علم کی محبت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا جناب صدر سبھی اساتذہ کرام لاکھ و تعظیم و احترام ہے مگر ایک اچھا معلم لائق صد احترام اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کیونکہ وہ محض افراد ہی نہیں قومیں بھی بناتا ہے کسی نے کہا خوب کہا ہے If you give me a good teacher, I shall give you a good nation. جناب صدر ایک اچھا معلم کون ہے ایک اچھا معلم وہ ہے جسے طلبہ مدرسہ اور معاشرہ قبول کرے جو معاشرے کا نبض شناس ہو جو معاشرے کے تقاضوں
اور ضروریات سے واقع ہو، جو طلبہ کے جذبات، احساسات اور دلچسپیوں کا بہترین ترجمان ہو، جو مشفق، ہمدرد اور بہترین رہنما ہو، مختصر یہ کہ طلبہ اور معاشرے کے لیے رول ماڈل ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، kids do not learn what you teach them but they learn what are you۔ جناب صدر، والدین جب اپنے بچے کو داخل کرانے اسکول لے آتے ہیں تو اس کی مثال ایک ہیرے جیسے ہوتا ہے، جیسے تراشنا، بنانا، سنوارنا یا پالش کرنا استاد کا کام ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ اس کی مثال ہری چڑی کی مانند ہوتا ہے۔ جیسے معلم جس طرح سے اور جس سمت میں چاہے مڑ سکتا ہے، ایک اچھے اور مثالی معلم کی پیشہ ورانہ مہارت اور غیر معمولی صلاحیتوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ پارس کو کندن بنا کر اپنی عزم وجاہت کا عملی ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کی اور کردانی کرے تو مثالی طلبہ اور مثالی معلمین کی اسی انگین مثالیں ملے گی جو دنیائے روم کے لیے ضرب المثل بن گئے۔ سکندر اعظم نے عظیم استاد ارسطو کے سامنے ظالم تلمس دہ کیے اور یوں باتیں دنیا ٹھہرے سقراط نے افلاطون کو اور افلاطون نے ارسطو کو تراشا، سنوارا اور ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشا اور یوں مثالی معلمین ثابت ہوئے۔ آج ان کے ناموں کو وجہ تسمیہ بنا کر بڑے بڑے ادارے بن رہے۔ جناب صدر، ایک کامیاب شاگرد کے پشت پر اس کے کامیاب استاد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آئنسٹائن جیسے عظیم سائنسدان، ابن سینا جیسے عظیم ماہر ادویات، جابر بن حیات جیسے عظیم کیمیاءدان اور ارشمیدس جیسے عظیم ریاضی دان اچھے معلمین کے ہاتھ ہونے کے بڑے پلے بڑے اور اپنے عظیم کارناموں سے دنیا عالم کو اور حیرت میں ڈالا۔ اپنے اساتذہ کی محنت، ان کی بہترین تعلیم و تربیت میں اچھی رہنمائی نے ان کی شہرت کو چار چاند لگائے۔ بقول شاعر، جہاں میں جتنی بھی بڑے ہیں، جہاں میں جتنی بھی بڑے ہیں وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ جناب صدر، اگر طالب علم کے لیے سازگار ماحول ہو، بہترین اساتذہ میسر ہو، بہترین تعلیم و تربیت کے لیے مواقع میسر ہو تو بچے کی ہمہ اور ہمہ نشوونما ممکن ہو سکتی ہے۔ میں اپنی تقریر کو ان عنوان پر ختم کرنا چاہتا ہوں: تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرہ کو جو دو آبے تو گوہر سے ملا دوں، ذروں کی چمک مہر مناور سے ملا دوں، ذروں کی چمک مہر مناور سے ملا دوں، کانٹوں کو نزاکت میں گلتر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو عجب ڈنگ سے باندھوں، گلدستہ معنی کو عجب ڈنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو سرنگ سے باندھوں۔ والسلام۔ شاباس داود مکسرا انعام اللہ 7th کلاس چې دا د موږ سره توصیل سطح باندې مقابله کوي، چې کلام بهر مقابلې وي نو دا پکې مقابله کوي او د هغې دپاره دا د موږ د سکول نمایندګي کوي۔ مخکې دغې نه چې نورې خبرې وکړو، سټیج له دا راشي شازیب د میراث خان 8B کلاس 2nd پوزیشن هولډر شازیب، او وسره دا راشي زاهد الله ولد ذاکر شاه 8B کلاس دوړه کسان دا راشي سټیج له شازیب ولد میراث خان 8B کلاس د موږ سره خملګری کونسلر شفیق VC 32 هغه د سټیج له راشي د مشوم له خپل نوم ورکړي جناب شفیق صاحب۔ ډیره مننه قدرمن شو علامزاتو کا شفیق زاهد الله ولد ذاکر شاه، هغې پوره مشر د قوم حاجي خنزوده صاحب له خواست دی چې هغه د ماشوم له په خپلو لوسو باندې نوم ورکړي.
ډېر قدرمن شو الله عزتو کا توسو قیمتي وخت موږ له وخت دی توسو قیمتي زکه د نقشې قیمت ته معلوم دی وی چې د زارو په قدر زرګر کویږي د عام خلکو نه مونږ ګیلې نشته خو چې د چا نه مونږ ګیله راتله نو انشاءالله نن هغه هم ختمه ده ځکه چې تاسو په مخ کې دي ټول موجوده دي مخکې محمد سلمان ولد محمد شاهین 6 کلاس هغه دا روشي دا د موږ سره د 6A کلاس فرست پوزیشن هولډر ځای خواسته د موږ جماعت اسلامي خوږ ملګری هارون ورور چې هغه روشي او د مشمله انومیر کی ډیر مننه قدرمن شو هارون رود لږه سلسله به کې دا د کپړو له هم چلاو رود چې سټیج لا انور خان ولد قیمت شاه دا د سټیج له روشي اور په مشرونو کې ثواب له خواسته چې دغلا خپل کپڑے ورکی ډیره مننه ثواب علم قدرمن کا سلسله بس ډیره نه پوتې موږ سره میکسیمم 3 آیټم پوتې دي او 2 سپیچ پوتې دي پرنسپل سے به خبرې کوي ولایت روډ به خبرې کوي نور بس ان شاء الله وایند اپ کوي فرنٹ باندې تو سره انعامات هم لګ خوري خالد وسرا طاهر دادا روشي خالد شاه خالد پلس طاهر 8 اور 9 کلاس ته دغه د انګلیش کنورسیشن دی ملګریو پکې د آپشنل هم پری خو نه موږ د الګ څرګندو چې په ګورنمنت سکول کې انګلیش هم ډېر په خان دا سره پړويږي او په هغه کې د موږ سره شبیر سی ډېر غټ کردار دی وسره د انګلیش ولا نور ملګری هم دي نو سټیج پر قدم ز خالد اور طاهر لا چې هغه خپل کنورسیشن وکړي خالد ته دا ځول Okay, start with the name of Allah, who is the Almighty and Merciful and Compassionate, and secondly, you should start with the name of Allah. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You're right, starting with the name of Allah, who is the most merciful and grateful compassion. Yes. First, foremost everything, I would like to perform the text to our teachers because they have given us the opportunity that we start our speaking Yes. in the front of students. Yes. So we must have ability that we say something in the English about the respecting of teachers and appreciating. So what should you give me advice for the students that how do we respect to a teacher and that how do we appreciate our elder? Okay, whenever you don't have any respect on teacher and elder than you don't respect on teacher. My mean is that we should respect on teacher. Whenever I a good speaker, whenever I a good student, whenever I get first position in everything, and I don't have any respect, I am nothing. Because of that, the basic thing and the education Okay, is. Master, listen to me. You are right. If you do not respect our teachers, so how do we success and how do we learn something from our elder and from our teachers? So, Master, my point is, main reason is that if we respect our teachers, so someone will be respecting us. Yes. Understood? Whenever you don't have any respect, you will be not successful in our life, and you will be not enthusiasm in our life. Okay, you are right, Master. We have many ideas that we start our speaking that we would like to say something about the education system. That how do we go ahead on our education? Some people say that when we get to means education, so what should we get from education and what benefits it will be giving us in the future? Okay, whenever I get education and future life and the coming life, inshallah, I will be success and I want to become a good doctor and etc.
Okay, mister, if you will get education, so my point is that what benefits it will be give you. Everything, every benefit, inshallah, I will give you. Okay, mister, the point is that inshallah, the education it will be giving our life great and grateful. Yes. Because of that, if we have education, if we have knowledge, so we will be know about the everything. Yes. That how do we go our life in the life. Yes. Student. Okay, and whenever you get education, what do you want to become in the future life? Okay, mister, thank you for that question. If you have asked me now about the education system, when I will get education, I will must be making something in the future. Like what? Okay, like engineer, like English teacher. Like, etc. okay, you would like to want to become an engineer. Okay, no, I just want to make a great teachers. Because of that, there are many students. If I teach English, they will be getting something. They will be learning something from me. Yes, sir, but my national language is Urdu. That's why I learn English. All English is an international language. If we Yeah. must be, inshallah, we will be must learn the English Yes. language. And last time somebody told me you should not learn English because my national language is Urdu. We should not learn English. I tell him the English is an international language. Okay, mister, we have short time. Sir Shabir sir told me whenever you will start your speaking, you must have 5 minutes. Yes. That we do not try to waste a lot of time. Yes. So I would like to give to them the suggestion or advice for the students that how do they do. Okay, do you have please share with us after you I will share. Okay, I like that they are making the noise now Yes. also. So Yes. how and, did they? and the class time they are making a noise. Okay, now they are elder. Yes. They are senior students. If they are sitting here in the front of our elder, Yes. so they must be respecting. Yes. If they do not try to make the noise, so Yes. they will be succeeded. Whenever I mean teacher stand in front of me, I gossip with each other, and it's not good for me because just I keep silent and I see the mouth of myself. Okay, mister, perform the thanks to teacher because they have given us opportunity. Okay, thanks. Okay, thank you. Thanks. داو خالد او اسرا طاهر 9th to 8th class مخکې لږه سلسله موضوع محمد نور ولد اول محمد دا د سټیج لارو شي محمد نور ولد اول محمد ساحل خان ولد جاوید روشتا غړې ولا تروش محمد نور ولد اول محمد وسرا ساحل خان ولد جاوید دادا روشی دی 6B class second position holder محمد نور 7A class ساحل سٹیج لا بلنه ور کوم قومي مشر سلیمان لا چاغه روشی د دوه مشمونو لا انعامات ورکی سلیمان clapping क्लिपिंग बताओ को ډیره مننه قدرمن شي سلیمان ډیره مننه مخکې سلسله موضوع څنګه چې تاسو لا معلومه یو چې د مونږ سکول لا د کمې ورځې نه ډاکټر صاحب باسیاتي د پرنسپل چارج اخیستی دی نو ظاهره خبره دو کمزورتي وی په هر سیستم کې او په هر ځای کې کمزورتي شته نو چې کله دا راغلی دی ان شاء الله د موږ د سکول هغه کمزورتیو باندې ګوته پرې شوې ده او هغه موږ وینو ورسته ورسته ان شاء الله په هغه کې امپروومنت راځي د خوشحالۍ خبره د دغه مشرونو په مخ کې هغه دا ده
چې پرنسپل صاحب دا اراده کړې دو چې ان شاء الله کا ژوند د موږ سره ملګرتیا وکړه نو د 9th ریزلټ به د موږ په فیوچر کې د دانا ډیر خکې مثال یې راته پیش کړو چې د کوم سکول نه دی راغلی دی په هغه کې په 800 کې نمبر چلی دی او چې کله دی راغلی نو په هغه سکول کې د 1000 انساک را شوی و خو داسې یو شرط ورته تړي چې په شرط کې حقیقتا لږ ته کمزوري یو بهرحال چې دی ملا تړي نو موږ ته دوا ځلې ویلکم یو موږ به ان شاء الله په دا کې د نه ورستو کېږو شرط دا تړي چې موږ سره کم داسې ماشومان دي چې هغه یای پلور یې پیرنټس یې چې مو د ماشوم د تربیت وشي او تربیت سره سره د نمبر هم وخلی نو لګا زګا نه دای به ډیر تکلیف په ځون تیروي نو موږ خو ان شاء الله د خبره لرډي خو دې نه حمله سموله کم ماشومان دي غلام د څورې دغه کونسلنګ دی غوړه وون دی چې د تربیت سره په د سکول کې چې دا کومه ورځې د موږ تیریږي دلته د 5 غنټې دی په سکول کې نه بهر دی تو 18-19 غنټې چلےږي لہذا لګوي په کوله کې کور کوي کدا وی چې د مون نمبر ډیر شي نو ان شاء الله موږ ته اراده کړی دی دا د سټیج نه دی ته ویو چې د موږ د سایډ نه نه پوتې کېږي د پرنسپل سیب د سایډ نه به نه پوتې کېږي اور شرط کې دا دی چې ته به حمله تړې نور خبره نه وګدو پرنسپل سیب په یو شعر وړم چې هغه د موږ د سکول مسائل لږ زګ یې نه چې ډیر دي خو بیا موږ ته په بل طرف یو چې کدا سکول ته وینې نو دا وګڼه چې دا په بوډا توسیل هغه روغ سکول دی دا دغه روغ نه وي تر اوسه پورې خو بهرحال موږ ته وایو چې نه دا هغه روغ سکول دی که نور سکولونه ته وګورې 60-65 سکولونه یې سره په ګراوند باندې شته نه هغه کې خیمې دي هغه کې ماشومان په بارون کې په غرمه کې بهر نوستي خدا دې موږ خوش قسمتي دي چې چونکې د موږ د بلډینګ خو روغ دی خو بیا هم یو ځل بیا چې په هر سیستم کې کمزورتي شته نو ان شاء الله دای به لري کوي په دخشیر سره وروړم موږ د ځان نه یو موږ د ځان نه یو په ځان نه یو صابره موږ د ځان نه یو په ځان نه یو صابره موږ د وسوځو خلاره دې رڼا شي پرنسپل صاحب لا خاص کوم چې هغه شو څو خبرې د موږ سره شریکې کی جناب پرنسپل ماجد صاحب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमान निगरामी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से और ये इतना कीमती वक्त उनका जिसमें कि वो कारोबार छोड़ के आए जिसमें उनकी मसरूफियात वो अपनी छोड़ के आए और सिर्फ वो किसके लिए आए वो आपके लिए आए। इसका एहसास आपको होना चाहिए कि ये जो यहाँ बैठे हुए हैं ये आम लोग नहीं हैं, इनके बहुत मसरूफियात हैं, लेकिन ये अपनी मसरूफियात छोड़कर जब आपके लिए आए हैं तो इसमें आपको एहसास हो जाना चाहिए कि आप कोई आम लोग नहीं हो, आप हमसे भी एक ऊपर दर्जे पे हो, लेकिन आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि ताकि आप इतने इम्पॉर्टेंट बंदे के लिए, इतने इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए जिनमें कि हम बैठे हुए हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनको आगे जाकर अपना एक मकाम पैदा करना चाहिए। हर एक की नज़र होगी कि आपने क्या बनना है। किसी ने आपको कहा होगा कि आपने मुकाबला करना है यहाँ बाड़ा से तहसील से, किसी ने आपको कहा होगा नहीं हमने डिस्ट्रिक्ट से मुकाबला करना है, किसी ने आपको कहा होगा कि नहीं हमने केपी से मुकाबला करना है, लेकिन मेरा टारगेट जो है वो पाकिस्तान है कि हमने इस्लामाबाद से मुकाबला करना है। सिर्फ बातों पे नहीं जाना, हमने अमल करके दिखाना है। मैं जो अभी आपके साथ मुखातिब हूँ उर्दू में, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम होगी समझने में या उसमें, क्यों आपसे बात कर रहा हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बात कर रहा हूँ कि मेरा ये बच्चा, जो ये मेरा स्टूडेंट जब मुकाबला करता है इस्लामाबाद वाले से तो उसे बहुत कुछ आता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बोल नहीं सकता,
میں نے آپ کو کلاس میں بھی کہا ہوگا کہ آپ بول نہیں سکتے، کیوں کہ آپ وہ اردو میں بیریئرز ہیں، لینگویجز بیریئر آ جاتا ہے سامنے، آپ انگلش میں بات نہیں کر سکتے، آپ اردو میں بات نہیں کر سکتے، لیکن مقابلہ آپ کا کس سے ہوتا ہے؟ مقابلہ آپ کا ان سے ہوتا ہے جن کے پاس نالج آپ کے برابر نہیں ہے لیکن ان کے پاس لینگویج بیریئر نہیں ہے، لینگویج کے سامنے جو آپ کی زبان کے سامنے بیریئر پڑا ہوا ہے یہ نہیں ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جیسے یہاں آپ کے ساتھی نے کہا کہ ہماری نیشنل لینگویج جو ہے وہ اردو ہے، ہم کوشش کریں گے، یہ پشتو تو ہم گھر میں بھی بول لیتے ہیں، دوستوں سے بھی بول لیتے ہیں، لیکن اس بیریئر کو ختم کرنا ہے کہ تاکہ آپ جب مقابلے کے لیے نکلیں تو آپ کے ساتھ یہ زبان کا جو مسئلہ ہے یہ سامنے پیش نہ آئے، آپ بات پہ سمجھ سکیں، آپ بات کر سکیں اور آپ بات دوسروں کو سمجھا سکیں۔ ہمارا مقابلہ جو ہوگا وہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا مقابلہ ڈسٹرکٹ باڑہ سے یا کے پی سے نہیں ہوگا، ہم انشاءاللہ مقابلہ اسلام آباد سے کر کے دکھائیں گے اور ہم ثابت کریں گے کہ ہم میں کمی نہیں ہے، ہم کوئی بھی ہم پہ مصیبتیں آئیں، جیسے آپ کے ایک ایلڈر نے کہا، ایک مشر نے کہا کہ جی ہم پہ یہاں کافی سخت وقت آیا ہے، لیکن بات تو تبھی بنتی ہے کہ ان سخت وقت سے نکل کے آدمی کچھ بن کے دکھائے۔ یہ سختیاں جو ہیں یہ ہمارے راستے کا کوئی بھی پتھر نہیں بن سکتے، ہم انشاءاللہ ان سے آگے نکلیں گے، ہم بہت کام کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی شرائط ہوتی ہیں۔ میں جو آپ کو ڈسپلن کہتا ہوں، جس کی زندگی میں اگر ڈسپلن نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ زندگی میں کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آتا ہوں تو صبح 7 بجے یہاں، آپ کی 7:30 لگتا ہے، میں 7 بجے حاضر ہوتا ہوں۔ ریزن کیا ہے؟ مجھے کیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ٹائم جو کہ مجھے شک ہوتا ہے کہ راستے میں آنے میں میرا ضائع نہ ہو، اس ٹائم کو میں نے پہلے سے انگیج رکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تب بھی میں ان ٹائم پہنچوں۔ یہ چیز آپ کو سمجھنا ہوگی اور اس کے مطابق آپ کو ٹائم کی پابندی جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ وقت پہ اسکول آئیں، وقت کیا ہے، میں ویسے ہی کوئی بات نہیں کرتا جب تک کہ مجھے یقین نہ ہو جائے، میں کوئی ایسے بات نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنا اسٹاف دیکھ لیا ہے، میں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ بہترین اسٹاف ہے۔ ہم آپ کے فیسیلیٹیٹر ہیں، فیسیلیٹیٹر مطلب یہ ہوتا ہے مددگار، استاد آپ کا مددگار ہوتا ہے، میں آپ کا مددگار ہوں، کام آپ کو کرنا ہے۔ لیکن ہم مددگار کیسے ہوں گے؟ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی آپ ٹیچر سے پوچھیں گے، ہم فیسیلیٹیٹر ہیں، اگین اینڈ اگین میں کہہ رہا ہوں، ہم کو ڈرانے والی بلائیں نہیں ہیں آپ کو کہ آپ جس سے دور بھاگیں گے، لیکن ادب اور طریقے سے اور ڈسپلن سے آپ ٹیچر سے پوچھیں گے، اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ میرے پاس آئیں گے۔ یہ دفتر میرا جو ہے یہ میرے بیٹھنے آرام کرنے کے لیے یا سونے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ یہ بیسیکلی دفتر آپ کے لیے ہے، لیکن آپ پازیٹیو سینس میں آئیں، یہ نہیں کہ مجھے چھٹی چاہیے، یہاں آ گیا ایک پیریڈ لیا اور پھر گھر بھاگنے کے لیے مجھے چھٹی چاہیے، ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ سوری ٹو سے، اس سے آپ بالکل یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کس مقصد کے لیے؟ تعلیم کی مقصد کے لیے، تعلیم کی مقصد کے لیے، کیونکہ ہم نے ثابت کرنا ہے اپنے دشمنوں کو کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ شکریہ۔